السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا باباجي راغلی دی د دې کور تقریبا د دې ځای نه کافي فاصله کې دی، خو دی راغلی دی دلته کې صرف اور صرف د یوې مسلې د پوښتنې دپاره. دی وایي چې ما چانه اورېدلی دي چې د ماښام مونځ کې کله د انسان نه 2 رکاته وشي او 3 رکات امام سره ورسي، نو د هغې نه وروستو به زه څنګه چل کومه؟ آیا داسې ټیک دی چې کله امام سلام وجر باسي نو زه به پاسم یو به ډک رکات وکړم، بیا به زه په تحیات چې کله کښېنم عبده و رسوله چې کله ووایم بیا به پاسم بیا به ډک رکات وکړم، بیا چې کله په تحیات کښېنم سلام به وجر باسم. دا طریقه ټیک ده؟ ما ورته ویل چې باباجي بالکل ټیک مسله یې درته کړې ده. دی وی زما اعتماد په بل چا باندې نه و، ما وی چې زه به دې مسلې له راځم. د دې باباجي تقریبا 120 سال عمر دی او ډیره غټه خبره ده. د نن د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه یاد تازه کو چې د یوې مسلې دپاره به هغوی څومره سفر کو. د باباجي عمر ته وګورم او د مسلې د راتلو دپاره وګورم او دومره تړپ ته وګورم، نو زما وروڼو شریعت انتهایی ضرورت دی چې په دې باندې مونږ تاسو ځان پوه کړو او مونږ او تاسو خپله اصلاح وکړو. بغیر د پوهې نه مونږ او تاسو مخې ته نشو تللی، الله سره تعلق نشو جوړوي. الله سره به تعلق جوړیږي په مسایلو باندې او په دین باندې ځان پوه کول، د هغې دپاره طلب کول. نن تاسو وګورئ مونږ او تاسو کې څومره طلب دی، څومره کمزوري ده. دا کمزوري د ځان نه وباسو. دې باباجي ته وګورو څومره ضعیف دی، راغلی دی د مسلې دپاره ماشاءالله.